السلام علیکم ملګرو. افغانستان ته د 2027 ون ډے ورلد کپ کې یو غټه مسله جوړه شوې ده. د دنیا غټه سلور لوبډلې راوچتې شوې دي او په افغانستان باندې باقاعده ICC ته درخواست ورکړی دی چې دی به 2027 ورلد کپ کې نوی کچري د ښځو ټیم جوړ نکو. دا وخت د افغانستان وومن ټیم نشته دی اور دغه سلور ملکونه چې کوم دي دغه ابجیکشن هم داري چې په افغانستان کې د خزو د وومن ټیم نشته دی او الته وومن ته ایکوال رائټس نه ملاويږي. په دې وجه باندې موږ دای سره کرکټ هم نه کوو او موږ واړو چې ICC د ورلد کپ نه هم بهر کی. اوس سلور کوم لوبډلې دی پاغه هم ډیټیل سره خبرې کوو اور آیا افغانستان به د دې خطرې نه بچ کېدو د پاره د وومن ټیم جوړ کې کنه اور وومن ټیم دومره زر را پروموټ کول افغانستان د پاره به یو آسان ټاسک وی کنه. ډیټیل سره په خبره کو افغانستان کرکټ فینس دا ویډیو ضرور وګورئ چونکه دا خبر خو ډېر ورځې داسې په سوشل میډیا وایرل د خو مال پکې حقیقت نه ښکارېدو. نو اوس مې اوسو غټ پیجونو باندې غټ سپورتس جرنالیستو د خلینو هم اوریدنه ما وی چې تاسو سره په هم ډسکشن وکم. دا وخت استرالیا اور انګلند اور ساوث افریقا اور نیوزیلینڈ دا سلور لوبډلې دي چې د افغانستان خلاف یو کمپین شروع کو. ټول نه پهله استرالیا د افغانستان خلاف کمپین شروع کړو. استرالیا خپل هم د افغانستان سره د بایلیټرل سیریز کولو نه انکار کړو. هغه نه پس بیا انګلند هم استرالیا سره یوځای شو او د افغانستان خلاف شو. انګلند نه پس ساوث افریقا او نیوزیلینډ هم را یوځای شو. دا سلور لوبډلې شوې او د ابجیکشن دی د اعتراض دی چې د افغانستان وومن ټیم نشته. نو لہذا ICC ته ویلي دي چې تاسو دا ون ډے ورلد کپ 2027 نه هم بهر کړئ. اوس کچري افغانستان خو ته مکه لکه افغانستان کرکټ فینس چې کوم دي افغانستان کې د افغانستان کلاډیانو د خلی خبره لکه ابراهیم زدران د خلی نم موریدلی دي د راشد خان د خلی نم موریدلی د ګورباز خان د خلی نم موریدلی خپل مونږ ګورو دا غي د وینا مطابق او د موږ د خپل پرسنل ایکسپیرینس مطابق دا وخت د افغانستان عوامو ته چې خوشحالي ورکوي هغه صرف یو لوبه د غم کرکټ صرف په کرکټ ګټ باندې د افغانستان عوام خوشحالي کې. دین علاوه افغانستان عوام سره نور د سلیبریشن یا د سپورتس نور څه نشته چې هغه بل سپورتس کې د خپل لوبډلې سپورټ کې لکه فوتبال هاکی یا ناس نور لوبي په افغانستان کې نشته. یو واحد کرکټ ته او د کرکټ سره د افغانستان کرکټ فینز مینه هم ډیره زیاته کوي خوشحالي کې په هم نو کچري. اوس افغانستان د دې ODI ورلد کپ نه بهر کیږي نو دا به یو ډیر غټ بگ اپسیټ وی د افغانستان کرکټ فینس کرکټ بورډ اور کرکټ کلاډیانو د پاره. اور آیا افغانستان کرکټ بورډ با د استرالیا د انګلند د ساوث افریقا اور د نیوزیلینډ دغه ابجیکشن ختمولو د پاره د کال کې د افغانستان وومن ټیم تیار کی کنه. آیا افغانستان کرکټ بورډ ته بعد د افغانستان حکومت د افغانستان وومن کرکټ ټیم جوړولو اجازه ورکړي کنه. چونکه اورم دا څه هم چې افغانستان کې چې کمی خځې دي هغه د جاب کولو اجازه هم داسې خاص د هغه حکومت نه ورکوي چې تاسو به جاب نه کوئ. لکه اوس د اسلامي قانون ته مونږ وګورو نو یو ښه خبره ده لکه د خځو ټیم چې کوم دی ټوټلی ناجایزه ده. ایون په اسلام کې د الله پاک حکم د خوږ نبی حکم مطابق چې په صفا مروه کې یو مقام داسې دی چې الته را سړی منډه وخي التم خځله د منډې اجازه نشته دی چې خزه او خاون رواني کنه را صفا مروه چکر وخی نو خاون به منډه کې غلک ځای کې او خزه به ورپسې روزي لکال تم خزله د منډه اجازه نشته ده. نور لباس خو الریډي په اسلام کې ممنوع دی. ټریک سوټ چول شرټ چول دا خو الریډي په اسلام کې ممنوع دی. خو منډه کرکټ خو د منډه لوبه ضروره نو منډه چې کومه ده د سړو په مخ کې د غیر محرم خلکو په مخ کې خزله منډه وهل چې کوم دي دا په اسلام کې منع دي. صرف خاوند د کمره کې دننه دی بیا د هغه خاوند خو محرم دی هغه خو بیا مطلب خو بیا جایز دی. خو غیر محرم په مخ کې منډه وخل یا داسې سرتوره یا داسې مطلب چې هغه لباس د اسلامی رولز خلاف وي د اسلامی قوانین خلاف نو دا د افغانستان حکومت یو ښه سټیپ دی. خو دنیای کرکټ ورسره نه مانی. دنیای کرکټ وای چې د خځو ټیم به جوړې وروره. نو آیا اوس دا وخت په افغانستان کې چې کوم حکومت ته نو ښکاره خبره ده 110% خبره ده چې د خځو ټیم نه جوړي اور دا هم خبر راځي چې د افغانستان د خځو ټیم الریډي جوړ دی او په استرالیا کې ټریننګ هم کوي. نو کچري د افغانستان د خځو ټیم وین غي به همیشه بهر اوسيږي. کچري جوړم کو نه به بهر وي د ملک نه او حکومت چې کوم دی هغه به هم دغه ټیم سپورټ نه کوي. او افغانستان کرکټ بورډ لوم وایي چې د دې ټیم سپورټ مکوي.
نو راتلونکي وخت کې ګورو چې په دې مسله باندې نور څه اپډیټس راځي نو بیا به سره شریک کوم. خو فی الحال دا اپډیټس وجي ای حواله سره تاسو سره ده کمنټ لازمي وکړئ.